صحبي الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، یقینا استاد محترم سیدی و مرشدی محدث اعظم فقیہ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ اوی تاسو ته بیان وکړو او وی موجود دي. یقینا زه د هغوی په موجودګۍ کې بیان کول محترم او غبي ادبي ګڼم. صرف محترم او د الامر فوق الادب په بنیاد باندې 100 منټ ستاسو په وړاندې گزارشات پیش کوم. محترم دینی مدرسه یقینا د وخت کې د دین ګڼې شعبې دي. تبلیغ هم د دین شعبه ده، سیاست هم د دین شعبه ده، جهاد هم د دین شعبه ده، تصوف هم د دین شعبه ده. محترم د مدرسه دا شعبه نه ده، مدرسه دار دین مرکز ده. مدرسه په دی وخت کې محترم وغه د مور کردار ادا کیرن کداغه دینی مدرسه مضبوطه وا د بخبل بنیادونو باندې قائم وا بیا به ان شاء الله العزیز د دین ټول شعبې آبادی وي. خو محترمو کې کله په دغه مدرسې باندې خزان راغې کم وخت کې دار کمزوریانو سره مخامخ شو بیا به محترمو زمون په ټولو شعبو باندې خزان وي غو کمزوري وي. الله دې نو وکي دغه وجره محترمو کله که تاسو شاته نظر کوئ کلم چې پیرنګیان راغلي وغه زمونږ تهذیب او کلچر هغوی تباه کړی و. زمونږ د تهذیب د تباه کولو نه مخکې محترمو هغوی زمونږ په دغه درسګاهونو باندې حمله ور شوي و. هغوی زمونږ محترمو دغه درسګاهونه اول شړ کړي و، د هغې نه پسې زمونږ تهذیب او تمدن تباه کړی و. تاسو وګورئ 1857 اوایل د هغې نه مخکې حالات وروسته حالات تاسو وګورئ. کله محترمو لاړ میکالي یو نصاب جوړ کو هغه راوړو د سر سید احمد خان هغه د علیګړ په نوم باندې بنیاد کې خودو او محترمو په هغه نصاب کې ظلم دا وکړ هغې نه چې څومره دینی علوم مضامین هغې ختم کړله او محترمو د هغه نصاب تعلیم په بنیاد باندې هغوی د دغه خبرې عزم کوو، د دې خبرې اظهار کوو چې په مستقبل کې برابري صغیر مسلمان صرف په نامه باندې مسلمان وي. د دې وقاید نظریات به د یهود او د نصارا وي. هغوی د دې خبرې اظهار کوو، د دغه عزم اظهار کوو چې مستقبل کې برابري صغیر مسلمان صرف په نامه باندې مسلمان وي. د دې رسومات او اعمال دا به د هندوانو د سکانو وي. او محترم هم هغه نصاب تعلیم هغه وخت کې هغه زمانه کې اکبر الابادی مرحوم چې کله وکتل هغه ورنه هغه وخت کې شکوه کړې وه ویل میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں اکثر تم نے اپنے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں میں اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. علامہ اقبال مرحوم چې کله د هغه نصاب تعلیم اثرات وکتل هغه ورنه هغه وخت کې شکوه کړې وه ویل تم تمدن میں نسوارا ہو تو تہذیب میں ہنود اور ان مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائیں گے یہود. محترمو هغوی کوشش کوو د مسلمان نوجوان د تباه کولو، خو محترمو زموږ علما غافله نه وو. هغه زمانه کې هم هغه خپلې ذمهدارۍ نه نه وو غافله شوي. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتي رحم الله د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې ښودو او محترمو هغه مضامین چې کوم د علیګړ د نصاب نه ویستلی شوي وو هغه یې رسی نصاب وګرځو او محترمو دغه نصاب بنیاد په دومره اخلاص باندې کې خودو للهیت باندې چې نن محترمو الله رب ذوالجلال هغه نصاب ته دومره لوی مقبولیت ورکړی دی. نن پوره دنیا ته که تاسو لاړ شي، مشرق مغرب شمال جنوب ته که تاسو لاړ شئ د هغه نصاب تیار کرده خلک به تاسو وګورئ انشاءالله. ما د مولانا فیروز الفقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیہ سفرنامه کتا هغه د دنیا آخري
حدود لاړم کمزې کې چې د دنیا حدود ختم شوی وو یوې دغلته یو مدرسه وه هغه مدرسه کې د دورې حدیث پرې سبقونه وو هغې کې مختلفې شعبې وې پیر صاحب لیکي کله چې زما د هغوی سره تعارف وشو د دیو تعلق هم د علماء دیوبند سره وو دا د هغه نصاب تیار کرده خلکو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم په خپله درېیمه سفرنامه سفر در سفر کې لیکي وایي د دنیا آخري حدودو ته لاړم هغه ځکه دینی مدرسه ده د بخاری شریف اخري حدیث د درس د پاره تلوم او ترمو هغه ټوله کارګزاري لیکي د دغه تعلق هم د دغه دیوبند سره او د دغه نصاب سره او دا دغه نصاب تیار کړ د خلکو زه مدینه منورې ته لاړم شیخ عدنان مدني حفظه الله د دارالعلوم کراچۍ فاضل دی سعودي عالم دی هلته مدینه منوره کې دغه مدرسه ده ما ته خپل مدرسې شعبې راښودې ما ته ویل دلته رب ستاسو د وفاق المدارس نصاب مونږ راوړی دی د اولانه تر دورې حدیثه پورې دلته طلباو ته پړاوهو هغه بعضې کتابونه ما ته راوښودل زمونږ د نصاب د اردو فارسي کتابونه وو ما ته ویل دا مونږ عربۍ ته ترجمه کړي دي او نن محترمو پوره دنیا کې که تاسو وګرځېږئ دغه درسګاهونه محترمو دا د افریقې په ځنګلاتو کې که تاسو وګرځېږئ الحمدلله دغه نصاب خلک تیار کړي هلته لګیا دي که تاسو د امریکې زړه ته لاړ شئ هلته هم دغه ګلشن مدرسه آباده ده الحمدلله نن که د پاکستان په چوک چوک باندې د پاکستان کلی په کلی دیهات په دیهات باندې تاسو وګرځېږئ دا د ستربندیانې شروع دي محترمو دا د دې خبرې په دې خبره دلالت کوي کم جنگ چې د بر صغیر نه شروع د هندوستان د ځمکې نه شروع شوی و د دوو تهذیبونو ټکراو یو طرف ته هغه نصاب و چې هغه د لاډ میکالي نصاب و هغه سر سید احمد خان راوړی بل طرف ته نصاب و د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم هغه حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي رحم الله راوړی هلته بنیاد کې ښودی نن د مولانا قاسم نانوتي رحم الله روحاني بچي الحمدلله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دي هغوی محترم د تهذیبونو په هغه جنګ کې لګیا کوي اگر دغه خبرې گواهی ورکوي چې یقینا د مولانا قاسم نانوتي رحم الله چې په اخلاص سره کم جنگ شروع کړی د تهذیبونو هغه چې کم نصاب تشکیل کړی نن الحمدلله هغې ته الله رب ذوالجلال دومره مقبولیت ورکړی دی کوڅه په کوڅه باندې راغلي سرونه ګرم دي الحمدلله او محترمو دا دینی مدرسه ده زما استاد تهذیب یې ژوندی ساتي نن کما او تار خپل تهذیب سره آشنا یو د محترمو د دې علماء کرامو د دې دینی مدرسو برکت دی ام هغه نصاب نن کې تبلیغي جماعت والا تا ته په نظر باندې راځي پوره دنیا کې کار کوي دا مولانا الیاس کاندهلوی رحم الله دغه نصاب تیار کرده کسو اگر دغه علماء دیوبند فیضو نن که په پوره دنیا کې تا ته په نزد جهاد محاذونه آباد په نظر راځي او دا خو د مدرسې د ټاټ او چټایي دغه طالب ته اعزاز حاصل دی هندوستان ته برطانیه راغله د وخت سپر پاور و الله دغه ټاټ او چټایي د طالب په لاسونو باندې هغه سپر پاور مات کو وخت راغی دویم سپر پاور برطانیه په شکل د روس په شکل کې افغانستان ته راغی الله دغه ټاټ او چټایي د طالب په لاس باندې هغه دویم سپر پاور مات کړو بیا وخت راغی د وخت دویم سپر پاور د امریکې په شکل راغی چا چې د انا ربکم الاعلی نارې لګولې کم چې په دې نیت راغلی ویل افغانستان به په 100 غنټو کې موږ مفتوحه جوړو دلته به فتح جنډې اوچتو لیکن محترم الله رب ذوالجلال د مدرسې او د ټاټ د چټۍ دغه طالبانو په لاس باندې راغی غرور مات کړی دی نن پوره دنیا د هغې ذلت تماشه وکړله عالمي برادرۍ ته چغې وهلې ویل دې طالبانو ته ووایي چې مذاکراتو ته راسره کېږي هغوی نن د طالب نه د مذاکراتو خیراتو غوښتو او انشاءالله العزیز هغه ورځې نږدې دي چې د افغانستان په ځمکه باندې امریکا د روس په شانتې ټوکړې ټوکړې شي دا د افغانستان د ځمکې نه د ذلت سره د شکست او رسوایۍ سره هغه ټوټې ټوټې وځي او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شي انشاءالله محترمو دغه دینی مدرسه د تهذیبونو په جنگ کې دغه مین کې پیش ده دغه علماء کرام دغه دینی مدرسو هغه ثمرات دي زموږ ستا مخې محترمو پوره کفر لګیا دی دغه دینی مدرسو د ختمولو کوشش کوي هغوی لګیا دی د دینی مدرسو د اقتصاد د تباه کولو کوشش کوي ما او تا به هم د دې خبرې عزم به کوو د دغه خبرې قصد به کوي انشاءالله العزیز چې موږ په هر قیمت خپلې دینی مدرسې آبادي ساتو انشاءالله العزیز ساتو به انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق
اللهم خوشاله کا حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیہ اغیب دعا کوي او دعا پس ان شاء الله بیا به مونږ کیږي مونږ پس ان شاء الله ټول میلمنو د پاره د حضرت مولانا نعمان شاه صاحب د طرفنا د خوراک پروګرام شو ان شاء الله یو قسم مزه ټول ان شاء الله غي شرکت وکړي. درود شریف ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ مولانا نعمان شاہ صاحب او د دې دا چې کوم نور دوه ملګرو د سر بندي دلته وکړه، خدای په علومو کې برکات واچي، الله ته تقوا نصیب کې، اللہ تے ورع نصیب کے، اللہ دا دی دا علوم و نور مخلوق تا فائدہ ورسے، در درس و تدریس توفیق نصیب کے، او دا شریع علوم و برکات نصیب کے، دا ٹولو اللہ پا جون کے مال اولاد کے برکات واجی. اللہ دا نکاح مقلتے دا نکاح نرست و مراحل پا خیر سرتا ورسے، دا دوارو خد دا خاون پا میانس کی خوشگوار تعلقات قائم کی، سنت و مطابق زندگی نصیب کی. یا اللہ حاضر جمع ټول او بخې، خدای مونږ ټول او بخې، خدای مونږ د دنیا او د آخر د فتنو نه وسات، د خپل قهر او د عذاب نه پامن کې وسات. زمارونو یو خبره درته کوم، د یو هدایاتو په شکل کې دا زمونږ د سربندي مو او د هدایاتو یو خبره هم درته کوم. دا کورونا وایرس ته یو قسم مصیبت دی سړیا، خلک یې په غم اخته کړی. احتیاطي تدابیر په خپل ځای ښه دي، احادیثو کې د احتیاطي تدابیرو ذکر راغلی او چې کوم درته ډاکټران کوم احتیاطي تدابیر وایي یخ شی دی په هغې عمل کوئ، لیکن خپل منځونه خپل جماعتونه برقرار ساتئ او مؤثر حقیقي تعدیه مه ګرځوئ. الله مؤثر حقیقي دی. ښه که الله وغواړي نو کرونا سره